بسم الله الرحمن الرحيم. خبر كان وأخواتها وستعرفها في قسم الفعل إن شاء الله تعالى. ده خير سرة هو المسند بعد دخولها، أي دخول كان أو إحدى أخواتها، والمراد ببعدية المسند لدخولها أن يكون إسناده إلى اسمها واقعا بعد دخولها على اسمها وخبرها. هجي منصوبات بیان شروع او د مستثنا نه فارغ شو چې دا هم منصوبو پنځه مفاعیلو نه تم منصوب پنځه مفاعیلو به حال او تمیز او به مستثنا. نهم نمبر منصوب خبر د کانا. نو تعریف بددی ذکر کو یو او صاحب د کافی یو جمله ذکر کړي د باغی کی د کان د خبر اقسام احکام و شرایط ټول ذکر کړي دي، اشاره او ته کړي. نو دوا او دریم نمبر بددی بیان کو چې د دې عامل یعنی خپل کان کله حذفیږي، نو هغه جوازن یو کله حذفیږي وجوبن. نو ټولې مجموعي دور درې مسلې شولې درې وکشي. اول نمبر تعریف د کان، تعریف د خبر د کان او د غید اخواتو. نو تعریف دا د مولی سب د اغا اسم ته اغا خبر ته ویل کیږي چې مسند وي پس د دخول د کان او د غید اخواتو، پس د دخول د کان، پس د دخول د کان او داغي په اخواتو کې د یوونه اوس یې مزه ونه کړه. داسې به ووایو خبر د کانا داغه خبر ته ویلی کېږي یو جز چې دا به مسند وي دوه، دا فعل ناقصو کې د یو د دخول نه پس درې. اوس خبر اسانه شو کنه. داغه خبر ته ویلی کېږي چې مسند به وي د افعال ناقصو کې د یو عامل د داخلېدلو نه پس. دا تعریف شو. نور لکه خبره کړې ده نو هغه ذکر کوي، یعنی اعتراض جواب دی وکي. وګورئ وته خبر کان او اخواتها، خبر د کان او د خبر دغې د اخواتو. اخواتو نه مراد دغې نظایر دي، رشته خويندې نه دي. ګورئ که رشته خويندې وختي به ته مونږ دوه درې کړې وې ځان له. وستعرفها في قسم الفعل ان شاء الله تعالى. او تاسو به کان او دغې اخواتو وبجنې ان قریب په قسم د فعل کې ان شاء الله د خیر سره. زمونږ خزي ان شاء الله په زید خیر سره وي. خجی تعریفی هو المسند یو جز، دا به مسند وي بعد دخولها. دا خبر ته ویل کېږي چې مسند به وي بعد دخولها پس دخول د یو د افعال ناقصونه. ای بعد دخولها ای دخول کانا او احدی اخواتها. دخول کان اعتراض نه جواب کوي. اعتراض تاویل چې بس دخول د کان او د غید اخواتنا به منصوب وي مسند وي. زه در وخیمه بلکې دسی به وایو چې خبر د کان خو د فعل ناقصونه کې یو داخل شي مسند وي، او تاویل چې ټول داخل شي بعد دخولها. نو جواب کوي دلته دخولها اضافت چره ده، اضافت جنسی دی، جمع ولا معنا ختم شوی ده. دا فعل ناقصه د جنس نه که یوم داخل شي د خبر به مسند وي او په اسناد جدیده سره به مسند وي. وته ګورئ په اعتراض پوه شول. اعتراض سو معلومیږي داسې چې ټول ول داخل شي اله بل د خبر مسند وي. نو جواب ای دخول کان او احدی اخواتها، پس د دخول د کان او یو دغې د اخواتنا. والمراد ببعدیة المسند. دا اعتراض دی، دغې جواب کو تاسو لږ بر وګورئ مخکې ذکر شوی و. اعتراض دا دی تاویل خبر د کان هغه خبر ته ویل کېږي چې د کان یعنی د افعال ناقصونه چې یو عامل ور داخل شي یو، نو هغه به مسند وي. زه به در وښیم لکه مثال دی کم دی. کان زید یضرب ابوه، کان زید یضرب ابوه. په دې مثال کې یضربو مسند دی
ځکه فعل له او ابوه فاعل له تاسو خبره باندې پوهیږئ حالن کې د کان د داخلېدلو نه مخکې یضربو مسند و ابوه مسند الیه فاعل اتا څه ویل چې د دې خبر و د دې د دخول نه پس مسند دی دا خو د مخکې نه دی البته د دې د دخول نه پس یضرب ابوه بشریک به مسند دی دا منو منګه خو صرف یضربو ګوره خلاصه د اعتراض دا شول حاصل چې تعریب چې دی دا په یضربو باندې صادق راځي تعریب تا څه وکړلو دا خبر ته ویلې کېږي چې مسند به وي پس دخول د دیونه نو یضربو ته وګوره خبر دی مسند دی پس دخول د دیونه حالان کې خبر د کانه نه دی خبر خو بشری که معنی دی که سوال بیان شوی بل اعتراض کان زید ابوه قائم دلته قائمون چې دی په د باندې تعریب صادق راځي سره د دې نه دا خبر نه دی د کانه د پاره تعریب تا څه وکړو چې دا به مسند وي بعد دخولها نو دا خو مسند هم دی او بعد دخولها هم دی او مخکې اعتراض دا پوره کوو هغې له بیا راځو ښه بیا اور اعتراض تعریب تا دا وکړلو چې دا به مسند وي بعد دخولها داسې وه نو قائمون ته وګوره مسند هم دی او بعد دخولها هم دی حالان کې خبر نه دی اوس اسان اعتراض شو دغه شان مخکې مثال کې کان زید یضرب ابوه تا ویل دا به مسند وي بعد دخولها یضربو ته وګوره مسند هم دی ابوه ته او ورسره بعد دخولها هم دی سره د دې نه خبر نه دی نو تعریب په صادق راځي معرف حالان کې معرف ورته نه دی شامل نه پوهېږئ پې دوه جواب یې کړي یو شی ورته ښه اول جواب دا دی مولوي صاحب مراد د بعدیت نه بعد دخولها نه مراد دا دی چې به کله افعال ناقصونه یو ور داخل شي او به اسم او خبر داغي جوړ شي داغه نه پس چې څوک مسند او اق یادو خو نه درنه کوم چې کله افعال ناقصونه یو داخل شي او به داغی د دخول نه پس چونکه اسم هم داغی جوړ شو خبرم جوړیږي نو داغی د دخول نه پس چې څوک مسند شي اق یادو او یضربو خود مخکې نه وغنه یادو او قائمون خود مخکې نه وغنه یادو ونه رسېدلې موږ څه ویلو چې د دې دخول نه پس څوک مسند وي هغه یادو وګورئ د لکشن یو جواب دی والمراد ببعدیه المسند مراد په بعدیت د مسند سره لدخولها لدخول د افعال ناقصونه پس په مسند وی دي مراد دا دی ان یکون اسناده چې وی به اسناد د خبر چاته بوي الا چې وی به اسناد د خبري الى اسمها تواقعا بعد دخوله خیر هم ده کنه چې واقع به وی پس دخول کومه پس دخول د یو د افعال ناقصون على اسمها دغه شان دی لکه على دخولها ده که دخوله ده او کنه یار مونږ ایران کړو دا څنګه راځي کوم به دغه شي دخولها ده کنه واوري ان يكون اسناده چې با اسناد د خبره الى اسمها اسم د افعال ناقصه تا واقع بوي بعد دخولها پس دخول د افعال ناقصه على اسمها په اسم د افعال ناقصه یعنی کله چې افعال ناقصه په خپل اسم ور داخل شي داغه نه پس به دا مسند ویغه ته هغه یادو او یضربو قائمون چې هم مخ کې نو په دې پوهیږي کنه دا ضمیر ذاتی پر لندو ماره افعال ناقصه کني ضمیر چاته راځي د کان او اخواتها تکره ها ضمیر وګورئ ولا شک هیڅ شک نشته دی اوس وی د دې تصور ال کیږي
چې اول افعال ناقصو کې یو ور داخل شي اسم هم جوړ شي خبر هم جوړ شي دغه نه پس به ته ووایې چې دا خبر مسند دی دغه اسم ته ځکه که دا نه ور داخل شوي نو بیا خو خبر اسم ته نه مسند ولې نه ځکه اسم لا جوړ نه دی که نه دا خو ور داخل نه دی خیال هم دی نو څه وایي ولا شک ان ذلک او هیڅ شک نشته چې دغه اسناد اسم ته انما يتصور د متصور کیږي بعد تقرر الاسم چې کله خو اسم جوړ شي کنه والخبر او خبر خو جوړ شي کنه نو فالاسناد الواقع او هغه اسناد چې کوم واقع وي بین اجزاء الخبر په مابین د اجزاء د خبر کې یعنی د خبر دو اجزاء دي مخکې مثال کې وګوره زید المبتدا یضرب ابوه دا ټول خبر دی بدی اجزاء کې اسناد دی کنه فعل او فاعل له او دی بل مثال کې کومه زید مبتدا ابوه قائم بشریک خبر دی نو د خبر په اجزاء کې مسند شته خدا اسناد د دې دخولنا مخکې وو دا نه یاد وره نو فالاسناد هغه اسناد چې کوم واقع دی په مابین د اجزاء او د خبر کې المقدم هغه اسناد چې کوم مقدم دی علی تقرره د اسم او د خبر جوړېدو نه مخکې خیال مو کنه هغه نه یادو لا یکون بعد دخول اخذ د دخول نه پس نشو خو مخکې نه دی وسم پوه نه شي بل یکون قبل واخذ مخکې نه جوړ دی نو فلا ينتقد التعریف تعریف مات نشو یو پیر برو ګورېزي ویما اعتراض داو چې وای تا تعریف کو چې دا به مسند وی بعد دخولها یضربو تو ګور دا مسند دی بعد دخولها وسسان شو قائمون هم مسند دی بعد دخولها حالن کنه یضربو خبر دی د کان افعال ناقصه و د باراونه قائمون جواب دادی بی منگ وایو چې خبر مسند بوي بعد دخولها معنی چې کله دا ور داخل شي دغه نه پس چې کوم اسم او خبر جوړیږي او کوم اسناد جوړیږي هغه یادو او یضربو کې یعنی د خبر په اجزاو کې چې کوم مسند دی یا قائمون رواله دا خو دیو د دخول نه مخکې زو مخکې کنه کومه نو فلا ينتقد التعريف تعريف نه ماتيږي بمثلي فمثل دې ترکیب چې کان زید یضرب ابوه ولا بمثل کان زید ابوه قائم بان يقال چې ته اعتراض کړي سی وي دا اعتراض نشي کولای خو بهر حال کته دي سی وي چې يصدق صادق راضي على يضرب باندې وقائم باندې في هذين المثالين کی المعرف څوک به صادق راضي معرف تعریف به صادق راضي حالان کی وليس من افراد المعرف دا معرف د افرادنا نه ده نو معرف او معرب مساوي نشو موږ د شرط تعذيب کې ویلي مساوات ول ضروري دي تاسو په شي د اعتراض باندې کې ځکه موږ جواب وکړو دویم جواب اوري دویم بيد دخول نه مراد دا دی چې افعال ناقصه په دغه مسند کې اثر وکي نو اثر یو لفظي دی یو معنوي دی لفظي اثر دا چې خبر تناسب ورکی معنوي عمل لا چې دا خبر رواخلی او خپل اسم ته مسند کی او یضربو او قائمون پدې کې عمل لفظي کړي دي اثر لفظي کړي نه دي کړي او دې دا قائمون یضربو رخصته چې خپل اسم ته مسند کی د سې کړي نو اثر نه دي کړي زموږ مراد څوک دي اثر دی واده د خوري نه وره ويمكن ان يقال ممكن ده چې جواب کې ویلې شي په جواب هذا النقض کې چې ان المراد بدخولها مراد بدخول افعال ناقصه باندې مراد بدخول لکان او دغه باخوات باندې ورودها للعمل هغه دا چې اغي دی وارد شي د عمل او د اثر د فارا فيما باغ خبر کې ورده تلې چمن چې وارد وي هم اغي کې اثر وږي کما سبقت الاشاره الیه فی خبر ان واخواتها التر قصه رشوه مثال رتو کان زید قائما دلته وګورا قائما تو وګورا مسند هم دے بعد دخول کاننا دا یو بحث ختم تعریف وکا بهرحال اول بحث تعریف دا خبر ته ویلې کیږي چې مسند به بعد دخول افعال ناقصونه دویم بحث کی ماویل اقسام بیانی احکام بیانی شرایط بیانی په یو لنډه جمله کې نو صاحب د کافی وی خبر د کانا د دې حکم بشان د خبر د مبتدا ده خبره ختمه
به وری خبر د کان شان چې دی پشان د شان د خبر د مبتدا دی. څه مطلب دا غي څنګه اقسام وغددیم دي هغه اقسام دا او کله مفرد راتله خبر او کله متعدد راتله ویږي مو کنه کله با جمله راتله کله با مفرد او کنالتا احکام داو چې کله مذکور کله محذوف کله معرفه او کله نکره بلکې د سی وایا اقسام داو چې کله معرفه و خبر کله نکره و کله مفرد کله جمله و دا اقسام احکامی الته تیر شویو کله مفرد کله متعدد کله مذکور کله محذوف شرایطی کله بچ خبر جمله و عید و بکی ضروری و مبتدا تبارجی و دلتم دا ضروری دی انکه قرینه موجود و بی عید حذف دلم شو حال تراقیسی وی کنه دلتم دا اور سیدی دا دویم باش شو نچوڑ ادا شو چې حکم اقسام احکام شرایط د خبر د کانا پشان د خبر د مبتدا دی وامره مرجع بیان مرجع کی امر خبر کان واخواتها کامر خبر المبتدا في اقسامه واحكامه وشرائطه هشكي لكلم دي كان مفردا او جمله معرفه او نكره خير هم ده كان مخكره زي على ما سبق في بحث المبتدا يا غچ تیر شوی په بحث مبتدا او د خبر کې البته یو خبره لګه بدله د داغینا مولوی صاحب منګه التویلو چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفي وي تقدیم د مبتدا وجوبي دي اذا كان معرفتين ویلی مو کنه او دلته ویجی کچري خبر د افعال ناقصه او معرفه او حقیقتا معرفه وا یا حکما معرفه وا یعنی و نکره په حکم د معرفه کې وا یعنی نکره مخصصه وا نو خبر د کان ک معرفه و حقیقتا او ک معرفه و حکما سره د دین چې معرفه ده بهم تقدیم چې دی په اسم د کان باندې واجب نه دی الان کله ته واجب پوه نه شولې په خبر مې ورانه وکړه به ورا خبر مبتدا او خبر به چې کله دواړه معرفه وي نو تقدیم د مبتدا به وجوبي او تیر شوی او دلته خبر ک معرفه وی د افعال ناقصه او حقیقتا وی او ک حکما وی نو تقدیم د اسم وجوبي نه دی به هم جایز ده چې خبر د افعال ناقصه او د مقدم شي په اسم باندې هغه د مبتدا خبر د شان مقدم کېده او صحیح شو کنه وجه سره ولې څه وجه دا و چې د مبتدا او خبر اعراب یو شان دي چې کله دواړه معرفه هر یو کې احتمال جداري مبتدا خبر ویداري خبري نو که تقدیم د مبتدا وجوبي نه کو نو پته ونه لګي چې مبتدا کم دا او خبر کم دی اعراب خو یو شانی او دلته چون کې اسم مرفوع دی خبري منصوب دی اعراب کې فرق شته چشتره نو که خبري معرفه وي او مقدمه کو چاته التباس نه کیږي جی دا کم چې مقدم دی چون کې منصوب دی دا خبر دی اگر که معرفه دی کنه پوه نه شوي ها که اعراب په دواړو هم جایز ده که په یو باندې اعراب هم کافی ده ها که په یوم اعراب نو اعراب لفظي نو موجود نو به دلته ماغه حکم دی به تقدیم د اسم وجوبي دی ګوره به خو پته بنه لګي تاسو ګورئ شی موږ کوم دی ولكنه كما دی ولكنه يتقدم مقدم کیږي خبر على اسمها باندې حال کونی معرفه لسی حال کې چې خبر به معرفه وي حقیقتا که معرفه وي او که حکمن وي حکمن معنا کنکرة المخصصه وجه سره لاختلاف اسمها وخبرها ځکه د افعال ناقصه او اسم مختلف دی د هغې د خبر نه فی الاعرابي په اعراب کې مختلف دی نو فلا يلتبس احدهما بالاخر دیو التباس زبل سره نه راځي نو وذلك اذا كان الاعراب فيهما دا صورت دی چې په دوړو کې اعراب موجود وي او فی احد په دوړو کې اعراب لفظي وي او فی احدهما یا په یو په دوړو کې د دوړو نه په یو کې لفظي وي اعراب لکه مثال کان المنطلق زید هر چاته بدلېږي منطلق خبر دی او زید مبتدا اسم مؤخر دی
دغه شان د بل مثال وکانا هذا زید ارچا ته بدلږي چې هذا خبر مقدم د کان دی او زید اسم مؤخر دی ځکه اعراب بشتره بخلاف المبتدا والخبر التدالو بن کېدلا الت تقدیم د خبر جایز نه مبتدا باندې بلکې واجب و چې خبر مبتدا دی مقدم وي بخلاف المبتدا والخبر فإن الإعراب فيه ما ذكر إعراب بدوارو كي لا يصلح صلاحيتنا لرلو للقرينة دغه دې کنه کومه دې د اعراب بدوارو کې چې کومو هغه صلاحيت نه لرلو چې قرینه جوړه شي چې دا اسم دا مبتدا دا او دا خبر دی دا خود وړ یو شانو نو اعراب قرینه د مبتدا توب او د خبر توب نو ور کولا او دلته د اسم توب او د خبر توب ور کوي لاتفاق ما فيه ذکر اعراب یو دوړ اتفاق دی فلا بد من قرینه رافعه نو هلته یو قرینه پکار ده چې لري کی للبس التباس لرا وكذلك ها دلت وورك دلتم اذا تفل اعراب كشري منتفي شعر في اسم كان وخبرها بدوالو جميعا دوالو باندې نبي بلانجه جوړ شي ولا قرينه هناك او قرينه نبي لا يجوز تقديم الخبر به خبر تقديم نه دی جائز لك مثال كان الفتى هذا دلته وسوګرا دوالو باندې اعراب نشته پته نه لګي چې خبر کم دی اسم کم دی نو تقدیم د اسم به وجوبي وي تقدیم د خبر به جائز نه وي نه پیږي به برحال تعریف د خبر د ک افعال ناقصه وشو یو او به اقسام احکام شرایط بیان شوی ته مستثنا کو د مبتدا د خبرنا چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفي وي تقدیم د مبتدا وجوبي او تقدیم د خبر نو جایز دلته چې کله دواړه معرفي وي تقدیم د اسم نه دی وجوبي تقدیم د خبر جایز دی هایو صورت کې دلته نه دی نه رسېږي وقد يحذف عامله دا خو څه مونږ ویل شو یار